بادشاهي داسې وه، عام بادشاهي نه وه چې یو تخت به مقرر یو منبر به مقرر هغه منبر او تخت به د زمرودو د نورو بادشاهانو د یاقوتو د جواهراتو هیرې به پکې لګېدلې وې، بادشاهان به پې ناست وو. ما وې دا داسې بادشاه نو د ده بادشاهي یو تخت چې د مدینې منورې یو زړه غوندې شنېدلې چټایۍ باندې به ناست و، دا د هغه تخت و. محترم راشه د هغه خبره کوم. وای چې کله دروازې به حکومت کو چې به شپه شوه شلېدلو جامو کې به بار راووته، ما ووې خپل نفس خفه کول ډېر ګران کار دی، خپل نفس خفه کول ډېر ګران کار دی. وایي کوڅه کې راووته نو غوږ به یې کېښوده، چاته تکلیف خو نشته، هسې نه چې د قیامت پر ورځ زما رب د عمر مرۍ ته لاس واچي، هسې نه چې د قیامت پر ورځ زما رب د عمر په مرۍ کې پړې واچي او د محشر پر ورځ باندې راکاږي. د دې جواب نشم کولی. وایي غوږ یې کېښوده، یو جینۍ سندره ویله، اشعار یې ویل، د خپل معشوق په دغه کې خپل جانان په غم کې اشعار ویل. عمر فاروق غوږ کېښوده چې دا څوک دی چې زما په رعایه کې ګانې وایي، دا څوک دی چې زما په رعایه کې ګانې وایي. او بیا ګانې ویلو والم عام دغه نه دی، مرد نه دی، ښځه ده. یو خو ګانې ویل ګناه ده، نمبر دو د ښځې اواز عورت دی، بارې څنګه اوري. اوس غوږ یې ایښی دی، جی توجه غواړم، غوږ یې ایښی دی. وایي اواز یې وکړه، دروازه یې وډبوله. چې دروازه یې وډبوله نو اواز ورته وشه چې دروازه کولو که، نو چې دی اواز ور د عمر فاروق اواز هم ډبل اواز و، ډبل. خلکو به پیژنده چې دا د عمر اواز دی. دا ولې د زړه کې د الله یره ډېره وه، نو الله د مخلوق یره د عمر دپاره اچولې وه. محترم چې په ځمکه به ګرځېده، ځمکه به یېرېده، درزار به یې کول، او چې اواز به یې وکړه په مخلوقاتو باندې، نو د مخاطب مجال چې د عمر د پاسه به یې اواز اوچت که، نو عمر وی دروازه کولو که دننه آواز رانغی. دوباره بیا آواز وکړه، دروازه کولو که آواز رانغی. په 3 بارې بیا آواز وکړه، آواز رانغی. یره راله چې عمر زموږ دروازې ته ولاړ دی او په 22 لاک مربع میل باندې حکومت دی. اے فاروق داسې انسان دی چې مخاطب آواز اوري پرتوک کې تنه متیازي بهیږي. نن عمر زما دروازې ته ولاړ دی، دننه آواز نه راته. حتی تر دې پورې خو جلالي انسانو، نو د عربو کورونه داسې وو. ما وی د عمر حکومتو د چا مجال چې به د چا دروازې ته څوک ودرېده، داسې واړه واړه دیوالونه. عمر اعلان کړو چې دروازې کولو کې د چا مجال چې عمر حکومت او بادشاهتي په کولو دروازه باندې په وړوکي دیوال باندې د چا مجال ووینم چې د عمر په بادشاهت کې په کولو دروازه باندې څوک نه ننوځي. محترم عمر اعلان کړو دروازې کولو پرېږدئ، داسې دغه محترم. وایي چې اواز ډېرې وکړه نو په دروازه باندې دروازه کلکه شوه، نورم خلک ورته ودرېده، نو عمر جلالي نو په دیوال ور وړېده. چې په دیوال ور وړېده هغه سپایان هم ورپسې ور وړېده. توجه غواړم. وایي چې څنګه وروخته نو دا ورته وایي، عمر ورته وایي دا ته څنګه اشعار وایي، ته د سنتو مخالفت کې زما پیغمبر وفرمایل یو خو ګانې الغناء ينبت النفاق، دا غانې چې دي دا په زړه کې منافقت زرغونی. او بله خبره ته یو زنانه یو غانې وې، د زنانه دپاره غانې ویل خو داسې دي لکه یو جینۍ چې د خپل ورور سره بدکاري کوي. محترم اوس وګورئ زموږ یاره جي دا پلان کې ډېره مشهوره ده جي، د دې اواز ډېر ښکلی اواز دی. او بعضې محترم د محمد رسول الله امتي په ګاډي کې ناستي او د یو جینۍ اواز یې لګولي، دی ورته سرم خوځي، سبحان الله سبحان، دی ورته سرم خوځي، ناست یاره چې الله ډېر ظالم اواز ورکړی دی. ډېرې زنانه په دا پښتنو کې مشهورې دي. او هلکه او مونږ یې پیژنو ښه، ما ته د پیغمبر د سیرت دونه پته نشته چې څونه ما ته د هغې زنانه بیکګراونډ معلومي چې زه د هغې په اواز باندې عاشق. دا جي جاوید اقبال دا څه نوم یې دی، دا جي پلان کې اقبال د جي موتا مشهور دی جي، مونږ پیژنو، موتا ته نومونه یاد دي، موتا ته د هغې هسټري یاده ده، د هغه جینکو په هغه جینکو باندې زه مین یم. محترمو د هغې په اواز باندې عاشق یم.
ناورتی دا خود د شریعت مخالفت ته او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وای د زنا ړومبنې پوڼې غانې اورېدلې چې انسان په غوږونو باندې د یو زنانه غانې ووري وای داسې شو لکه انسان چې د زنا لارې ته ورسم شه. محترم اوس تاسو تصور کوئ څومره مونږ غانې اورو که نه، او ته جینۍ او ته غانې وې، تا د سنت مخالفت وکړه، دا خو د عظیمه ګناه کړې ده. هغه جینۍ ورته جواب کې څه وایي؟ توجه غواړم، توجه شته؟ جینۍ ورته جواب کې وایي عمره که ما د یو سنت مخالفت کړی دی نو تا د دوه سنتو دوه ځایه د قرآن مخالفت ته وکړه. که ما د یو سنت مخالفت وکړه نو تا دوه ځایه د پیغمبر مخالفت وکړه، دوه ځایه د قرآن د الله مخالفت کړی دی. وایي حیران شو، ما چې خدایه دا څه چلو شو. عمر چې د چا نه پکې یره نو ما ووې مخکې نه مې ته خبره وکړه، مخکې نه مې خبره وکړه چې په ځمکه به ګرځېده نو ځمکه به ته یېرېده. نبي علیه السلام مبارک وفرمیل یو پیره احد ته وختم نو احد په جړقېدو شو داسې. نو زما پیغمبر وفرمیل احده سنو، ته نه ګورې چې په تا باندې څوک ولاړ دی، یو در باندې محمد ولاړ دی، یو در باندې ابو بکر ولاړ دی او دریم در باندې عمر فاروق ولاړ دی، ته څنګه خوځې ورپېږې؟ محترم زما پیغمبر د خولې نه دا جمله اوتې ده، ورته وایي چې تا خو دوه ځایه د پیغمبر او دوه ځایه د الله د قرآن مخالفت کړی. عمر وی قسم دې دومره نوم یېرېدلې په مخ ته ځمکه د چا نه چې سینه باندې به راله چا توره کېښوده، چا به د عمر په مرۍ باندې توره کېښوده، بیا به هم د عمر په سترګو کې هغه سان روب او دبو برقرار چې توره به هم د هغه په لاس کې وه، طاقت به هم د هغه په لاس کې و، مرۍ به هم زما وه او بیا به هم لاسونه رپېدل. داسې پاور نن د عمر د پونه ځمکه وتښتېده. محترمو چې د سنت مخالفت یې وه. تا نه تپوس کوم ته څومره په ورځ کې وګوره، ته څومره د پیغمبر مخالفت کې؟ محترمو تا څومره خپل نفس رضا کړی دی؟ ته وګوره په معاشره کې ستا نفس سنډا دی، سنډا تا د خپل نفس نه سنډا جوړ کړی دی. محترمو وګوره نفس خفه کول ډېر ګران کار دی. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وروړې د کور ته د هغه جینۍ چې سندرې ویلې، خبره ډېر بیا په واقع کې واقع را یادېږي چې وروړې د کور ته او ما ته دا ووایي چې عمره تا دوه ځایه د پیغمبر او دوه ځایه د قرآن مخالفت کړی دی. ما وی جینۍ مې په ځای پرېښوده، رالم مسجد نبوي ته رالم، ټوله شپه مې دا تندې د مسجد نبوي په ځمکه باندې راښ کړ. ما وی عمره نن که ته عمر یې، نن که ته په 22 لاک مربع میل باندې حکومت کې، عمره هغه وخت یاد کړه که نه چې تا ته به پلار پیغور وکړه چې عمره ته نه د دین او نه د دنیا. نن هغه عمر د چا د قدمونو د وجې نه، د چا د لمنې د وجې نه، د چا د برکت د وجې نه چې گویا په عمر فاروق باندې یاد شو، گویا په خلیفۃ الله باندې یادېږي، خلیفۃ الله فی الارض باندې یادېږي، په امیر المؤمنین باندې یادېږي چې د مسلمانانو امیر دی. عمر نن تا نه د قرآن دوه ځایه مخالفت څنګه وشو؟ نن تا نه دوه ځایه، یو ځای زه کفر ګڼم، تا نه نن دوه ځایه د پیغمبر مخالفت څنګه وشو؟ عمر تا نه د مرګ خبره ده. عمر ټوله شپه وجړل د مسجد نبوي په جومات کې. محترم عمر ټوله شپه د مسجد نبوي په جومات کې وجړل. چې صبحایي شو اواز یې وکړه، هغه ښځه چې سندره یې ویلې ده حاضره یې کړې ماته، امیر المؤمنینو ښځه یې حاضره کړه. وایي هغه ښځې وایي چې ما ولیده د عمر فاروق سترګې تکې سرې وي، گویا وایي دومره یې ژړلي وو چې د هغه په مخ باندې اوښکو لارې کړې وې، داسې یې ژړلي وو. محترم د الله نه یره وه. نن موږ تاسو ته وګورو سنت څومره پامال کوو. پیسې زما ښکتې بالکل په ګیټو باندې، دا یو سنت دی. جومات ته راننوځم، ما له د دعا طریقه نه راځي او دا م راته پته نشته چې جومات ته راننوځم نو د پیغمبر سنت کوم دی، کومه خپه به مخکې کومه، د پیزار نه به کومه خپه وباسم چې واپس د جومات نه بار وځم نه کومه دعا به ویم، کومه خپه به د جومات نه بار کوم. کور ته چې دننه کېږم نو څنګه به دننه کېږم؟ په ښځه به سلام، ما ته په ښځه سلام ځان راته بد ښکاره کېږي. زما ازدواجي زندگی، زما معاشرې والا زندگی، زما دین جومات والا زندگی، دا ټوله د پیغمبر په مخالفت کې تېرېږي. محترمو ته وګوره، ګورې ښه ټوپۍ باندې تا ته ځان بد ښکاره کېږي، یو رومیال ګوټې د جیب کې اچولې دي چې د الله کور ته رانه
ننوځي نو خدای لم دوکه ورکړي او امام لم رومیال ګوټې په سر کې جومات ته راشي جي خدای له راغلی رومیال ګوټې په سر کې په ټوپۍ د پیغمبر په ټوپۍ تا ته ځان بد ښکاره کېږي لباس نبوت باندې تا ته ځان بد ښکاره کېږي چې د پیغمبر لباس جوړ کې شبهه نبوت والا باندې د پیغمبر په شبهه باندې تا ځان بد ښکاره کېږي تا نه تپوس کوم چې هغه عمر 2 ځایه د سنتو مخالفت وشو شوی نه دی بعد کې خبره کوم چې دومره ټوله شپه د مسجد نبوي په دغه کې وجړل دا تندي یې راخ په تندي کې تور نشانات رااله تا نه تپوس کوم زندگی دی په نافرمانۍ کې تېره شوه څه دی خیال دی چې قبر له ورشي محترم څه دی خیال دی بیا اواز دی نه راځي څه دی خیال دی وایي دا زنانه چې راله وایي دې زنانه وویل چې عمره تا راته ښکاري چې جړلي دي امیر المؤمنین تا جړي هغوی جاړم به څنګه نه دا خو زه کفر ګڼم چې د پیغمبر یو سنت مخالف شي او د پیغمبر د یو سنتو موافق خبره کوم نبی علیہ السلام فرمایي من احیا سنتي عند فساد امتي چا چې زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په یو سنت باندې عمل وکړ نبی علیہ السلام فرمایي فله اجر 100 شهید الله تبارک وتعالى به د 100 شهیدانو عمر ثواب ورکړي محترمو یو سنت باندې او یو سنت سره لکه انسان چې په دریو ګوټو باندې اوبه اوسکو داسې شوه لکه د 100 شهیدانو عمره ثواب وشو په ښي لاس ته اوبه اوسکلې د 100 شهیدانو عمره مرتبه میلاویږي جومات ته ننوتې ښي خپه دې دننه کړه د 100 شهیدانو عمره مرتبه میلاویږي پیسې دې په دې نیت بره کړي چې زما پیغمبر بره کړي د 100 شهیدانو ثواب میلاویږي کور ته ننوتې په ښځه دې وي السلام علیکم زما پیغمبر ویلی دي احیا سنتي ګویا د 100 شهیدانو ثواب ملاویږي محترمو د 100 شهیدان معمولی خبره ده معمولی ته دا هم نشي کولی محترم وایي ما نه د پیغمبر د سنتو مخالفت څنګه شوي دا راته ووایه مخالفت مې څنګه کړی لږ راته ووایه دې له مې راغوښتې هغه ورته عمره د سنتو مخالفت خو دې داسې کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې ته یو کور ته دننه کېږي نو 3 پیرې به اواز کې 3 پیرې د اواز وکړه او د هغې نه پس هم تاله جواب رانغی نو واپس کېږي به د سنتو مخالفت ته دا کار وکړو عمره چې د پیغمبر مخالفت ته وکړه پیغمبر وایي چې یو کور ته دننه کېږي نو 3 پیرې اواز وکړه نو تا 3 پیرې اواز که وکړه که درله جواب راغی نو خو وردن نشه او که جواب نه دی راغلی نو واپس کېږي به تاله ما جواب هم نه دی راکړی او ته رادن شوي نمبر 2 د سنتو مخالفت ته دا وکړه چې نبی علیه السلام فرمایي لا یخلون رجل بامرأة الا ثالثهما شیطان نبی علیه السلام فرمایي یو سړی دی د یو ښځې سره ځانلوالې نه کوي الا ثالثهما شیطان مګر دریم به سي دریم به شیطانی محترم دریم به شیطانی دا د دویم د سنتو مخالفت وکړه او 2 ځایه د قرآن مخالفت کړی دی نمبر 1 قرآن کې الله فرمایي چې لا تجسسو تاسو جاسوسي د مسلمانانو مه کوئ تا زما کور ته غوږ ایښی او زما جاسوسي دې کوله یو د قرآن مخالفت دا وکړه نمبر 2 د قرآن مخالفت دا وکړه قرآن کې الله فرمایي وأتوا البیوت من ابوابها دویمه سپاره کې الله فرمایي چې کور ته ننوځې نو من ابوابها راغلی دی په دروازه به ننوځې او ته زما په دیوال راوړېدلې 4 ځایه د مخالفت یې کړی دی محترم دا ورته څه وایي عمر فاروق ورته وایي قسم دی ما معاف کړه نو هغه زنانه ورته وایي ما معاف کړی خو د الله نه معافي وغواړه عمر وایي چې دا اواز مې واورېد په مسجد نبوي کې مې یو چغه وواله او بېهوشه شوم ما وی ربه عمر به تا ته څنګه مخامخ کېږي قسم دی بیا راپاڅېد بیا مې ما معاف کړه هغې راته بیا اواز وکړه د الله نه معافي وغواړه بیا مې چغه وواله او بېهوشه شوم په 3یم ځل باندې چې هغې وکړه ګویا حاطفي اواز راغی چې ګویا عمره خفه کېږم زما رب هم تا نه راضي دی او پیغمبر هم تا نه راضي دی شکر دومره د الله نه یره نفس خفه کول ما څه ووي د ټولو نه زیات ګران کار په مخ ته ځمکه دا خپل نفس خفه کول دی خپل نفس خفه کول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام